بسم الله الرحمن الرحیم. نن د عمران خان صاحب په اټک جیل کې پیشي و په سایفر کیس کې چې پرون هغه په سایفر کیس کې گرفتار کړی شوی دی او سهار زموږ لیګل ټیم تللی و د عمران خان صاحب وکالت لپاره 45 منټ چې کوم دی په سور نور کې زموږ لیګل ټیم هغې ودرولو او هغې ته اجازت نه ورکو. بیا زموږ لیګل ټیم هغې ته د 11 کسانو نومونه ورکړه چې دا د عمران خان صاحب سره ملاقات د دیو شو د هغې وکالت کې دی پیش شي، خو هغې صرف دوه کسان پرېښودو. بیا چې مونږ ډېر زیات استدعا وکړه نو 6 کسانو ته اجازت ورکړو چې زمونږ سینیر کونسل شیر افضل مروت صاحب لاړو جیل ته، نو هغه جج صاحب ته ووایي چې مونږ ته خو د دې هیڅ علم نشته چې دا ریمانډ څه ټایم اخیستلی شوی دی، د خان صاحب ګرفتاري څه ټایم اچولې شوې ده. نو جج صاحب د هغه په جواب کې هغه ته دا ووایي چې په 15 تاریخ اف آی ای ما ته راغلی او د خان صاحب ارسټ یې واغستو، د هغې نه پس په 16 هغې د هغه فزیکل ریمانډ کوشش کو، خو ما چونکې هغې ته دا ووایي چې خان صاحب په خپله نه دی اپیر شوی، په خپله نه دی حاضر شوی، نو زه تاسو ته دا فزیکل ریمانډ اجازت نشم درکولی، ځکه چې په قانون کې دا ده چې یو قیدي څو پورې پیش شوي نی نو هغه فزیکل ریمانډ عدالت هغې ته نشي ورکولی. آرټیکل 10A of the constitution د آئین دا وایي چې یو خو به چې کوم قیدي خلاف اف آی آر شوي نو هغه ته انفارمیشن ضروری دی چې هغه ته دا پتی چې په هغه باندې د څه شي پرچه شوې ده، او د دې بی پارټ دا وایي چې په 24 غنټو کې دنه به هغه عدالت کې پیش کړی کیږي چې دا دغه قانوني رایټ دی. بیا د خان صاحب نه دغه وکلا دا تپوس وکړو، خان صاحب ته تپوس وکړو چې د کې پی کې الیکشن څه پوزیشن دی، نو هغې ورته دا اطلاع ورکړه چې په کې پی کې زموږ څونه امیدواران ولاړو د پی ټي آی په ټیکټ، نو هغې الحمدلله پاس شوي دي او په هغې خان صاحب ډېر زیات خوشحاله شو. خان صاحب بل دا خپل ټول ورکرانو ته یو پیغام ورکو، ډېر اپریشیټ کړه، ډېر زیات دا دې ورکو چې کوم خلک په 14 اګست کې راوتي وو د خان صاحب په کال باندې او هغې د رول اف لا په حق کې، د قانون په حق کې، د قانون په بالادستۍ په حق کې او د پاکستان دپاره چې کوم پاور شو وکړه په 14 اګست باندې، دا دونه غټ فستایت چې په ملک کې روان دی، دا دونه غټ ظلم چې روان دی او د دې خلاف هغې کوم اواز اوچت کو، نو هغې دپاره داد ورکو. بله چې کوم پی ټي آی دې وخت کې اکټیویټیز کې د پی ټي آی ورکران د بیلونز یا دا چې کوم جنډې هغې والوزولي یا نور داسې قسمه چې کوم بربریت روان دی د دې خلاف اواز اوچتي، نو په دې باندې هم خان صاحب چې کوم دی ډېر غټ داد ورکو او خان صاحب دا پیغام ورکو چې که زه په جیل کې دننه یم او که زه په جیل نه بهر یم، زما چې کوم د پاکستان دپاره جدوجهد دی، چې کوم د پی ټي آی دپاره ما یو کوشش ته 26 سال نه شروع کړی دی او زه لګیا یم، نو هغه نه متاثره کیږي دې سره قوم او د پارټۍ ورکران د حوصله بلند ساتي او زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې کوم په ملک کې سیاسي شعور په خلکو کې رالو، کوم اویرنس په خلکو کې رالو، دا زما مقصد و. بیا د خان صاحب دا مو وایي چې دا خلک په میډیا دا وایي چې یاره زما ګیره غټه شوې ده او زه ډېر زیات په ټینشن کې یم، زه بالکل په ټینشن کې نه یم، ما ته هېڅ پروا هم نشته، دا ګیره مې صرف په دې غټه شوې ده چې پرون دي ماله چې کوم دی د شیوینګ سامان راکړو، نو نن هغه چې کوم دی شیف کړی و هغه ډېر زیات په بلندو حوصلو کې و. هغه دا مو وی چې دا خبر هم چلیږي چې ما ته څه ډېره غټه ښه کمره راکړې وه، اے سی راته لګولې، ښه خوراکونه، چې کوم ماحول مخکې و هغه نن هم دی، هماغه شان سل دی، ما ته د واک اجازت نشته، خو ما ته د دې هېڅ پروا نشته، ځکه چې یا زه ښه خوراک وکړم یا زه د په ښه حالاتو کې یم. وجه دا ده چې د پاکستان دې وخت کې دا حالات دي چې خلک د مهنګایۍ د لاسه خودکشي کوي، خلک بیلونه نشي جمع کولی، خلکو کر د یو ټایم روټۍ شته د بل ټایم نشته، نو که په داسې حالات کې چې څنګه ملک روان دی نو زه په ښه خوراکونو په ښه حالاتو څه کوم، دا څنګه چې زه په جیل کې یم د حکومت د پالیسو د لاسه داسې د ملک عوام چې کم دی نو دا په جیل کې دی، ما ته دا هېڅ پروا نه کوي. بیا هغه خپل لیګل ټیم ته دا ووایي چې ما ته کوم کتابونه تاسو راکړي نو هغه ما ټول ریډ کړه، هغه ما ټول وویله، قرآن مجید چې کوم ما ته راکړی هغه زه روزانه تلاوت کوم او تاسو مهرباني وکړئ چې ما ته نور اسلامي ښه کتابونه او چې کوم په کرنټ افیرز موجوده حالاتو باندې کوم اپډیټډ کتابونه دي د هسټرۍ د تاریخ هغه ما ته تاسو راکړي. بل دا ده چې خان صاحب یو ډېر زیات غټ کنسرن و چې کوم 10,000 قیدیان په 9 مئی نه پس ته ارست شوي دي، نو خان صاحب هغې باره کې خپل وکلا ته ووایي چې یاره تاسو چې کوم دی هغې دپاره اواز اوچت کړئ، د هغې چې کوم بنیادي انساني حقوق دي د هغې دپاره خبره وکړئ، ځکه چې کوم د 9 مئی واقعه ده خو ما ځکه نه ده کړې چې زه په خپله د پولیس په کسټډي کې وم
او تاسو بیا دا وګورئ چې په های کورټ کې چې کوم سی سی ټي وي لګېدلی وه چې خان صاحب کوم ایلیګل امپریزنمنټ او په هغه رسې بیا سپریم کورټ هغه نل اینډ وایټ کو هغه خارج کو نو خان صاحب دام تشویش وکړو چې یاره هغه سی سی ټي وي باره کې پکار ده چې انکوایري وشي ځکه چې های کورټ اف پاکستان چې یو ډېره غټه عدالت دی یو خلکو ته ډېر غټې سترګې دي